فرض منځونه هم پریدو او بیا ورپسې سنت هم پریدو. فرض منځو کو سنت پریدو، نو دا زمونږ ستاسو د ګمراهۍ طرف ته تک دی که نه دی وایي؟ ګمراهۍ طرف ته زمونږ ستاسو قدمونه ایښودل دي او کو نه دي وایي؟ او زمونږ ستاسو نه به د دې تپوس کېږي کو نه به کېږي؟ دا ستاسو یقین نه دی؟ دا ستاسو ایمان نه دی چې تا نه به د دې مونځ تپوس کېږي؟ بیا ولې مونږ او تاسو شیطان دومره دوکه کړي یو چې 15 منټه به لګي؟ په سنتو به لکه څونه ټایم لګي وایي؟ 15 منټه به پې لګي که نه؟ خو 4 رکعته سنت به یا به 2 رکعته سنتي، 15 منټه به لګي. هغه 15 منټو کې به ته بار څه وکړې؟ خیال هم دی هېڅ ته نه میلاویږي. الټه د دې نه چې الټه به هغه ګرمۍ ته زر وروځي، انور ته به زر ورښکاره شي بس. او که دلته مونږ او تاسو وکړو خپل فرض وموکړو، هغې سره سنت د هغې مونږ او تاسو مکمل تابعداري وکړو. داسې نه کوو چې نیمګړی کار وکړو او نیمګړي کار باندې په دنیا کې چاله څوک څه نه ورکوي که نه، نو آخرت کې به درته پیسه میلاو شي وایې. دنیا کې ته د چا نوکر یې که نه، او 2-3 غنټې ډیوټي وکړه بیا کور ته تلې او خپل کارونه کې، او بدله دیاړي در کې وایې، مزدوري بدله در کې وایې. به ته چې ته خو ټیک نه، ته خو لیونی، ته خو روغ نه، ته پوره خپل کار کړی نه دی. نو چې موږ او تاسو دغه مونځ دغه هم پوره نه کوو، دغه یو عبادت هغه موږ او تاسو ټکه ټوکه کوو، هغه هم چې کوم دی پوره نه کوو. نو خاص کر نوجوانانو ته دا درخواست دی چې تاسو داسې مه کوئ. شیطان به ورته وایي چې مړو بس په ورځ وکړو خپې وباسه، او تا ته وایي مړه کور کې به وکړې. نو کور کې بیا چېرته کېږي چې لاړ شي بار به چېرته په ګپ شپ شي، په خبرو به شي، په یو کار په بل کار هېڅ ته به نه پاتې شي.